السلام علیکم کتونکو کې پی پوینټ سره زه تاسو قربا مجید بنګش تاسو خدمت کې حاضر یم. دی وخت کې هایوی کوهاټ چې کومه مین هایوی د هغې باندې ولاړ یو. د تاسو ما شاته کتی شئ دا پټي دي، وړه وړه پټي دي. په دې کې د خلک کار کوي خو په هغې دیسي طریقې باندې چې کومه نن 50 کاله پهله او 10 کاله پهله چې کوم خلکو به کار کوو په هغې طریقې کار کوي. په دې وله موږ سره دلته یو د کار کوونکی ولاړ دی، هغې سره تپوس کوو چې څه وجه ده چې نن هم په غویانو دی خلک د کار کوي او په زړې طریقې په زړې طرز باندې دا خلک دلته کار کوي. السلام علیکم، خپل نوم راته وښایه. ایمان ګلولي دی ورا. ګلولي دا راته ووایه چې په دې 2022 کې په دې دور کې تاسو په د زړې طریقې کار کوئ، ولې څه وجه ده؟ دا خو وجه ورا دا شی ده چې ماشینګرۍ سیده راوتلي دي او دلته خلک ولس غریب دی، غونډې چې دی په جارو ځمکې نیولي دي، کانان دي او هغې له وس او توان نه رسېږي او حکومت ورسره کومک مرسته نه ده کړې چې تخمونه ویر کړي، ټکټر یې ویر کړي، وسایل ویر کړي انډیواله، یا دا واړه بچیان چې دی روزګار ته ولېږي. دا ګوره واړه بچیان دي دا په 200 په 300 په 500 روپۍ لګیا دي بیچارهګان 2 بجو 3 بجو. دا راته وایي ګلولي چې دا څه کوئ، څه شی دي دا موږ کرو، دا اوږه دی پټو کې. اوږه خو ډېره ګرانه خرڅېږي. اوږه خو دومره ګران هم نه ده، خو دلته چې دی وخت زیات نیسي، تکلیف زیات دی، زحمت زیات دی. تقریبا دې پټي چې دی کم نه کم چې نن سبا په دې راغلي نو 1 لک روپۍ په دې راغلي دي. او دې کار سره په 1 لک روپۍ راځي چې د کوم غویانو سره کوي؟ دا غویانو سره مسخه دا ټکټر باندې وایي، په غویانو برابروي، په موټرانو ټکټر باندې ګرانه راځي پټرول او ډیزل د وجې. ها کنه ډیزل ګران دي مسخه. دې سره خو به لږ اسانه وي، د غویانو سره ریټ به لږ غویانو سره اسانه دی خو تکلیف زیات دی، تکلیف زیات ته. او څه دا تاسو ملګري وي چې دغه لکیرې چې دي د کرښې دا زیاتې وهي، د ټکټر سترې وهي، هغه پراخه وهي او دغه موږ چې په دا لاس وهي دا کلي چې تنګ رسي بیا اصل زیات ورکوي. کتونکو تاسو ولیدو ډېر خوندور ماحول ده، خو دا کار ډېر سخت ته په دې کې ډېر تکلیف ته. دوی وینا دا ده چې ټکټر یا په نورو مشینونو باندې چې د ډیزلو خرچه ډېره ده، سوا د ګران دی ډیزل، په دې د وجې چې دوی په زړې طریقې کار کوي. او دې سره یوه فایده دوی ته شته چې د کومې کرښې دي دې کې دا لږې وړې راځي، نو دې کې تخم زیات راځي، نو فصل هم ښه کېږي. خو تکلیف یې ډبل ده، خو ډېر خوند یې وکړو. تاسو د موږ د غویانو د جوړۍ هم وکته چې دا کار کوي. امید لرم چې تاسو به دا پروګرام خوښ شوی وي. نوي پروګرام سره به تاسو خدمت کې بیا راځم. تر هغې پورې اجازت راکړئ. الله پامان.